بسم الله الرحمن الرحیم. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل مقام او مرتبه په لحاظ سره دومره اوچت امامو چې د تذکره په احادیثو مبارکه کې موجوده ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا یو ارشاد نقل کوي، وای مونږ یوري د حضور علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې ناستو او په دې وخت کې سورۃ الجمعه دا نازل شو او حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم د دې آیات تلاوت وکړو، واخرین منهم لما يلحقوا بهم. نو په دې مجلس کې چې کوم ناس خلکو یو صحابي تاسو نو کو، یا رسول الله هغه کوم خلک دي چې تر اوسه مونږ سره نه دي ملاو شوي؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام خاموشي اختیار کړه، هغه سکوت اختیار کو. دغه صحابي دوباره بیا تاسو نه وکړو، یا رسول الله هغه کوم خلک دي چې اوسه پوری مونږ سره نه دي ملاو شوي؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام بیا خاموشي اختیار کړه. درمزل صحابي چې کله دغه سوال درمزل دوهراو کو، ورته وویل یا رسول الله هغه کوم خلک دي چې اوسه پوری مونږ سره نه دي ملاو شوي؟ حضور علیه الصلاۃ والسلام حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه په وګه باندې لاس کې خودو او ورته ویل وای که ایمان چیرې سوریا ستوري ته هم ورسیږي نو د اهل فارس نه به ځنې خلک راشي، هغه به د ایمان حاصل کی، علم به حاصل کی. تبییض الصحیفه فی مناقب الامام ابي حنیفه په دې کتابه کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا کوم حدیث چې کوم دی دا په دې الفاظ سره موجود دی، وای لو کان العلم بالسریا لتناوله رجال من ابناء فارس. وای که علم چیرته دا سوریا ستوري سره هم ولګي نو د فارس نه بزن خلک راشي، هغه به د علم حاصل کی. او داسې دا حدیث کوم د بخاری شریف کې په دې الفاظ سره موجود دی، لو کان الايمان عند سوریا لتناوله رجال من فارس. وای کدا ایمان د سوریا ستوري سره هم ولګي نو د اهل فارس نه بزن خلک راشي، هغه به د ایمان حاصل کی. او داسې دا حدیث کوم دی دا په صحیح مسلم کې په دې الفاظ سره موجود دی، لو کان الايمان عند سوریا لذهب به رجل من ابناء فارس حتى يتناوله. نو دا الفاظ په مختلف دا حدیث مبارک چې کوم دی په مختلف الفاظ سره موجود دی. په ظاهر که په حدیث باندې مونږ تاسو غور او فکر وکړو نو د دې مصداق بالکل په ظاهر سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جوړیږي، ځکه چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا د اهل فارس نه وو او په حدیث کې دا راځي چې ځنې خلک به راځي د اهل فارس نه، هغه به د علم راخلي. نو چې کوم نور امامان دي ائمه اربعه، په دې ائمه اربعه او نور امامانو کې یو امام هم داسې نشته چې هغه تعلق د فارس سره وي، بلکې صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې هغه تعلق د فارس سره دی. نو بالکل دا حدیث د صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې فټ کیږي او فقهای کرامو دا لیکلي دي، وای د دې حدیث نه مراد صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی، نور امامان د دې حدیث مصداق نشي جوړېدلی. او کوم چې کوم دی امام شافعی رحمت الله علیه او امام مالک رحمت الله علیه دا دواړه چې کوم دي دا د فارس نه وو بلکې د دې تعلق د عربو سره وو. او داسې امام احمد بن حنبل د دې تعلق د خراسان د یو شهر سره وو، یو علاقې سره وو. او داسې امام بخاری رحمت الله علیه د تعلق د بخارا سره وو، او امام ترمذی رحمت الله علیه د تعلق د غسی ترمذ سره وو. نو کوم چې ائمه کرام دي او فقها دي په هغه وخت چې کوم د دې ټولو تعلق د فارس سره نه وو، صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داسې امامو چې د تعلق د فارس سره وو. نو دې حدیث مصداق صرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه جوړیږي.